دا کدو شریف خو خلک ډېرو په ډېرو طریقو باندې په خیسو کې د دالو سره خو خیسو کې د غوښې سره جوړوي که نه، خو زه اسانه غونده کې او د کمې خرچې ریسیپي اکثر تاسو ته ښیمه. دلته به کدوان واخلئ او سپین به یې کوئ، په چاړې یې سپینوئ او که په چاقو یې سپینوئ، ستاسو کار دی که نه. او دې کې به زه اخر کې څه اچوم چې دا به دومره مزېدار شي که نه چې تاسو به وایئ چې مونږ کړایانې نه خورو، مونږ دا کدو خورو. بس کدو مې سپین کو، هغې کې مې 2 پیاز واچوله او 4 یا 5 ټماټر پکې واچوي، ورسره مې اوږم پکې واچوله. دا هر څه مونږ یو ځای باندې کوو به که نه، مطلب کچا. او دې کې ما نیمه پیاله اوبه واچولې، ولې چې کدو کې خپلې اوبه ډېرې زیاتې هغه به هم شي. او دلته به پکې مونږه مالګه او غوړي یا تیل چې تاسو څه استعمالوئ خپل حساب سره پکې واچوئ، زیات کم مطلب چې څونه تاسو اچوئ. بس او کوکر به پې کو بند مکس یې کوي، داسې نه چې بس ډایرکټ کوکر بند کوي، لږ د خپل عقل نه هم کار اخلئ. او دا یو غټ پیس پکې تاسو ته ښکاري، دې سره زه څه کوم دا هم درته مخ ته وایم. ښه نو بس کوکر مې بند کو او کوکر له مې ازادي ورکړه چې شړنګا وکړه یو 15 منټ، یو 15 منټه پس مې چې خلاص کو ټولو کې پیله خو به تېنه زه دا د کدو والا غټ پیس نه دی دا اوچت کړمه. دا څه دپاره دی؟ زه تاسو ته مخکې بیا وایم دا زما خوراک دپاره دی. او دې کې به مسالې واچوئ لکه دنیا پاوډر و، زیره پاوډر و، د کټوۍ مساله وه او سور مرچکی و، خپل حساب سره زیات کم اچولی شئ دا تاسو. او دلته والا ښه د څمڅه ونیسئ داسې د کوتک په رنګې چې ښه یې وډبوئ، مطلب چې ښه میده شي. میده کولو مقصد دا دی چې زموږ کور کې حلوا شوی غواړي، او که تاسو نه یې خو خیر دی به هم داسې سرو کوئ نو ټماټر به پکې حل شي. ښه نو دې کې اخر کې چې کله دې بس تقریبا ډېر سور شو نو ما دې کې واچول ماسته، څونه 8 چمچې ورا چې کم کدو ما اوچت کړی و هغې سره مې دا وکړو، لږه چاټ مساله مې پرې واچوله، ماسته مې پرې واچولو، زه خورم. دا لږ وزن هم کم ساتي او دا بیماریانو دپاره هم ښه دی. دا خو تاسو ته پته ده چې د دې کدو څومره فایدې دي. فایدې که موږ ته پته ولګي والله چې کچه به یې مخورئ، په بازار کې به یې ګران کوي، د غوښې نه به یې ګران کوي. د دې دومره فایدې دي. فایدې هسې د هرې سبزي دي، خو د دې څه بل شانتې زیاتې فایدې دي. نو بس چې ماسته مې پکې واچول 2 منټه مې مسره هغه هم پاخه کړ او بس دلته کې A1 سالن شو ریډي. دا دومره مزېدار لګي که نه. او دې کې چې څومره زیات ټماټر وي دومره د دې خوند وي. نو واخلئ د کدو کړایي مې درله تیاره کړه.